یو ډاکټر دی د هغه میټینګ دی او میټینګ له روان دی او د میټینګ د پاره په جهاز کې کېناست جهاز په هوا کې بلند شو ټول خلک انتظار کوي غټ غټ ډاکټران چې دغه سړی به راځي او د دې یو میټینګ هغه لا ډېر غټ اماونټ ورکوي ډېر غټ پیسې ولا ورکوي چې صرف راشه او مونږ په دې خبره باندې پوهیږ د ډاکټر صاحب چې به کوم جهاز کې ناسته جهاز بلندۍ ته لاړو چې کله بلندۍ ته لاړو په بلندۍ کې روان دی چې एकदम د جهاز چې کوم هغه आवाज کوونکی خبره کوونکی نو هغه کس خبره وکړه پایلټ چې کوم چې بای جهاز کې سپالټ راغلی موسم ډیر زیات خراب دی د دې وجنا مونږه مخکې سفر خپل جاری نشو ساتلی او جهاز به واپس کوزيږي په دې نږدې ایرپورټ باندې جهاز کوشو ډاکټر صاحب ډیر زیات غوسه دی ځکه چې د هغه ته هلته کم اماونټ میلاویږي کوم پیسو ته میلاویږي هغه ډېره زیاته اوچته ده او دا کار هم ډېر اهم دی میټینګ ډېر ضروري دی چې دی هلته ورسي دی په ایرپورټ باندې چې کله کوشو د ایرپورټ د عملې پسې ورغلی هغو ته ویلي چې بهی زما په کاونټر باندې ورغلی کاونټر والته وایي چې بهی زما دا تلل ډېر ضروري دي نو هغو ته ضروري دي خو اوس موسم خراب دی جهاز پرواز نشي کولی نو یې ماله څه وکړئ وایي نه مونږ تاله پرایویټ جهاز هم نشو کولی خیر زه به ډېرې پیسې درکړم ځکه چې هلته ماته ډېر غټ نقصان کېږي وایي بهی مونږ پرواز نشو کولی مونږ دا نقصان مونږ نشو اوچتولی خو البته زه به درته یو خبر وکړم وایي څنګه وایي دلته ټیکسي والا دی دغه ټیکسیانو والا ته لارې معلومې دي اگر چې ټیم به دې ډېر لګي خو به هر حال د نه تلو نه خو دا لیټ تلل ښه دي که نه وایي نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے دغه دې ټیک ته دغه ټیکسي والا د شا به زر کوی ټیکسي والا تیار کړی ته به یې څونه پیسې غواړې خو تیز لاړ شه ما هغه میټینګ له ورسو په هر حال د خپل سپیډ والی روان دي چې کله ځي مخکې دا دومره دوند راغلی دی او طوفان راغلی د طوفان د وجې نه ونې هم راغورځېدلې دي او باران دومره تیز شو چې د ده مخکې سفر نه کېدو ډریور دی چې مخکې زه سفر نشم کولی نه ګاډی چلولی شم زمونږ دپاره بهتره دی چې مونږ د دې ګاډي کې یا کینو که کینو هسې نه چېرته ونه راباندې راونه غورځېږي مونږ به چېرته سیټ ته ځان ورسه ډاکټر صاحب ډېر غوسه دی به هر حال د ګاډي نه را بهر شوی کتري دی داسې یو چومپړی غونته کې دا یو کور دی او په هغه کور کې داسې ښکاري چې لکه څوک پکې نشته دوه هغې طرف ته ورغلي دي کله چې کور ته ورغلي زنځیر یې ړقولی دی او کچه کور دی چې زنځیر یې ړقولی دی دننه نه د یو بوډۍ زنانه اواز راغلی وی راځئ بچې ور کولاو دی دننه راشئ چې هر څوک یې زه د کټ نه نشم کوزېدی موسم ډېر زیات یخ دی او وجود مې ډېر زیات دردونه کوي دو دننه ورغلي دي چې دننه ورغلي دي نو ګوري یو ماشوم چې کوم دی هغه د ابۍ سره خوا ته په زانګو کې دی او د ابۍ زانګو داسې رو ړقی او دا زنانه په کټ کې پرته ده وی بچې تاسو زما په خیال مسافر یې تاسو دلته دا کچن دی دې ته ورشئ او که څه د خوراک پکې ځان له راوالی وخورئ او زه خو داسې حالت کې یم چې یخني ډېره زیاته ده وجود مې هم دردونه کوي زه پاسېدی نشم نو دا ډاکټر صاحب او دا ملګری ورغلي دي ځان له څه خوراک مراک انتظام کړی دی بیا واپس راغلي چې کله د ابۍ خوا ته ناست دي نو د ابۍ ته وایي ابۍ ته خو دلته اوسېږي وایي او بچې زما دا کم ماشوم چې تاسو وینئ په دې زانګو کې پروت دی نو دا مور او پلار په یو اکسیډنټ کې وفات شوي دي او دا ماشوم ما ته پاتې شوی زما نوسی دی نو زه د ده سره یم دلته د ده خیال ساتم خو تاسو راته ووایه چې تاسو څه کوئ نو هغه دی چې دغه شان مونږ سفر و به هر حال سفر زمونږ ودرېدو خو دې ابۍ چې کله د ماشوم له ټالۍ ورکوي نو د ټالۍ سره د الله تعالی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله ډېر ذکر خپل فضایل دي برکات نو دا ډاکټر صاحب ورته وایي وی ابۍ ته خو دومره ښکلی ذکر کوي او ډېره دینداره ښځه یې مشره یې ماشاءالله ستا خو به دعاګانې هم قبلیږي مونږ ته دعاګانې کوه چې الله تعالی مونږ هم کامیاب کړي ستا په دعاګانو باندې دا ابۍ ورته وایي او بچې زما دعاګانې قبلیږي خو یو دعا مې داسې ده چې د اوسه پورې نه ده قبولی شي زه هغه غواړم نو هغه ورته وایي ابۍ ته څه دعا غواړې چې هغه نه ده قبولی شوي که زمونږ قابل څه خدمت دي چې مونږ یې وکړو او ته او وې دعا مې دا ده زه د هر وخت د الله تعالی نه یو دعا غواړم زه په خپله کمزوري یم
زما د ماشوم نوسې دی دا بیمار دی مونږ ډیرو ډاکټرانو باندې وګرځاو خو هر ډاکټر وایي چې د علاج د پلانکی ډاکټر سره دی او هغه ډاکټر د هغه ټایم اخیستل ډیر مشکله دی نو زه د الله نه دغه دعا غواړم ډاکټر حامد زما الله غنو چې زه دا دعا غواړم چې اے الله ډاکټر حامد مونږ ته میلاو کې چې زما د دې ماشوم زما د دې نوسي علاج وکړي ډاکټر صاحب ته وایي وای ابای خپه کېږه ما دومره تیز پاور والا دوا دی دا دومره تیز او پاورفل دعا دی دا دومره طاقت ته ستا په دعا کې چې ستا دعا په هوا کې موسم خراب کو او جهاز د اسمانونو را کوس کو په ایرپورټ یې کوس کو او دومره تیز دعا دی دا چې زه په ټیکسي کې کېنولم ستا دعا زه په ټیکسي کې کېنولم او حد تر دې چې زمونږ نه لاره خطا کړه او دلته راته ونی راوغورځولې طوفان یې راته راویستو لیکن زه ستا د کور مخې ته ودرولم چې ډق به نه وای خو به نه ځې دا قدرتي نظام دی دا ستا په دعا باندې وړقېدو زه ډاکټر حمید یم ستا کور ته راغلی یم ابۍ ستا کور ته راغلی یم ستا دعا قبوله ده او د ماشوم علاج یې کړی دعا قبلیږي لیکن یقین غواړي الله رب العزت ستاړه ته ګوري چې دی په کم درد باندې په کم خلوص سره دعا غواړي نو باید الله رب العزت سره خپل تعلق جوړ کو د الله رب العزت سره خپل تعلق جوړ کو مونږ کله هم چې د جهنم د اور خبره واورو مونږ ډېر زیات ویریږو لیکن د بچاو چې کوم اسباب دي هغه نه اختیارو